بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. یو خو د ټول اول دا خبره ده کنه چې د امتحان د لپاره تیارې او د امتحان د لپاره خبره تر چې مونږ کوو نو مونږ را بسلور پینځو حصو کې کوو. اول د ټول نمک کې خو د امتحان د تیارې چې کوم مرحله د هغه ده د امتحان د تیارې لپاره تاسو ته 2 هفته چوټیا نه چنده ملاويږي. دا صرف او صرف د امتحان د تیارې لپاره دي چې په دې ورځو کې تاسو چې څومره سبقونه په دې سلور میاشتو کې ویلي دي نو دا د هغه ریویژن په دې ورځو کې پکار دي چې تاسو څومره سبقونه د اول ورځ دې پوره شي چې په دې 2 هفتو کې دا په صحیح طریقې سره ګردان شي او کېږي اس ګران نه ده او کته سو وخت ځای نه کوي کدا وخت تاسو چې نن دا په چکرو باندې کورون د پتلو باندې غم خادو باندې په یو څو ببل سامان ځای کو نو بیا چې کله درېم هفته کې امتحان د تاسو نو هغه بس تاسو باندې بیا ډیره خراب هفته وځي په ژوندۍ کې به بنده هفته خراب وځي او کچته به 2 هفتو کې منګ ځان وکړو نو بیا به دغه هفته زموږ باندې په خیر او په سہولت سره په ځاني سره ان شاء الله وځي. نو یو خدای دې چې په دې ورځو کې به تاسو دا نه ګورئ چې ما ډوړې خړل لکه نه خړلې زما په سر درلې په خپومي درلې په ملامي درلې دا یو خبره جنندا با تاسو نه ګورئ بلکې تاسو به مسلسل مهنت کوشش په خپل کتابونو کې جندا وکوي مسلسل کاغه سحری کما خامي کما مسبخینی تاسو کوم الکان چې هغه په مدارسو کې استادان دي او هغه د مسبخین نه بعد پڑھای نه کوي نو دا 2-3 هفته مدرسې ته چوټي ور کوي یا وخت هغه لپاره کم کوي چې تاسو خپل وخت نه ځکه اصل سبقونه تاسو دي چې تاسو خدای پاک کامیاب کړي تاسو به نور وړو سره کار وکړي نو که تاسو خپل وخت نه دا اسې ځای کوی د نور وړو سره واړه بیا وای یا بنوي ته به کمر ور کړي نو د خپل سبقونه لا په دې وړو باندې یا حکم کوي یا سره چټي کوي دا 2-3 هفته چې دا غارس امتحان دی او خاص وسګار نه نه دا چل کوي بیا تاسو ځان خپل ترتیب باندې په خپل ځای چې کمال کان ته کم ځای نږدې کم ملګری ورته نږدې نو په هغه خپل خوخه په ځای باندې د خپل خوخه ملګری دا یو ځای ترجمه کوي او سبقونه چې دا یادوي ته ځان لا یو غنټه یاد 2 غنټه یاد دا غینه زما په باندې بهتره دار کنه چې تنیمه غنټه د ملګری سره تکرار کړي فنیمه غنټه تکرار کې چې تاسو سونه فائدہ کیږي کنه زما باندې هغه ته په 2 غنټو مطالعه باندې کیږي بیا چې کله تاسو تکرار کوئ نو په تکرار کې سلور 15 ملګری دغه شي یا هر څونه ملګری چې نه په هغه ملګرو باندې تاسو سبقونه تقسیم کړئ چې مطلب دا لاولنی لاین والا سلیم دی او هدایت الرحمن دی او فدا الرحمن دی تاسو نوم دی امتیاز دی او دا ارشد دی دا لکه مثال په یو گروپ کې راستي نو دې هدايه واخلي دې ترجمه واخلي دې شل قواعد واخلي او دې چې نه دې دغه واخلي حماسه واخلي مثال دیبا د شپې دی له تیارې کوي دیبا د شپې دی له تیارې کوي اوس په دې د کتاب لګدي ارشد مسال هدايه حواله شولا په هدايه کې دی استاد ویلي دی مونږ ته اتیا صفه مثال اتیا صفه ویلي لساتیا صفه ویلي 100 صفه ویلي نو دا ارشد بده شو کې چې په دې لساتیا صفه په 2 هفتو باندې تقسیم کړي یاره زره سونه سبق دی وړو ته زوې ما چې دا به په لساتیا صفه به په 2 هفتو کې پوره کوم نو کله حساب کتاب ځان وګورئ چې 15 شپږ صفحې را دي نو دا به شپږ صفحې بګوري برابر خبره ده کله په ځان شرح ګوري او کله په کتاب ګوري او کله په استاد بزي او کبار څه بزي او دا شپږ صفحې بده سبا وای دغه شان دی بل لګتا دغه وای ترجمه وای او په ترجمه کې 2 سپاری شوې دي یا 3 سپاری شوې دي ناغه 3 سپاری به سونه وایم چې هغه په 2 هفتو کې زدا کور کما یا شلو قواعد شوی دی نو شلو قواعد به سونه ګوره په امتحان کې بتاو سلیکټیو دغه سره نه کوي چې ورګه دا دې په هم ده دا بیان کوم دا په هم ده دا بیان کوم دا په هم ده دا بیان نه په دې چل باندې کار نه کیږي امتحان خو دې نه پاتې څونه سبقونه تا ویلي چې هغه کې ټول ساری ویژن شي تا ته بالکل ګردان وشي نا ګردان مو بری طریقه باندې کیږي چې ټول سبقونه په امتحان کې راځي نه راځي دا قسمت خبره ده کراغه امتحان کې و بری کې کرانه تا ته خو یا څو کنه امتحان ضروري نه په دې خبره باندې پوښوي نو موږ چې رقم تیارې کو چې موږ د کتابونو موږ ته پاخه شي دا وکړو نو په دې 2 هفتو کې وته په ځان باندې شپه ورځ به یو کې ته بدانه چې مال نه راځي ستوي په دې خبره باندې پوښوي دا مهنت کوشش به وکړي پس دا غنه چې کله د امتحان 3 هفته شروع شولم نو په سباله باندې پرچنه باندې لا باندې پته ما سوتنه چې روټي وخړه نو خخ کوله د وخت به ود شي دومره د وخت به ود شي چې سار درا پاسې چې کم از کم شپږ غنټه ته خوب کړي
اکو ډېری وګنټي جوړه خپل خبره اته غنټي جو داګه نه خبره ده کنه غنټي جو بیا خو خالص خدا غنټي بلګه دونه بزنګ خو کړه او چې لګه د شپږ غنټو نه کم نه دونه خپل خوب بتاوږي صحیح ده ها دا خوب بتاله کې چې مخکې لګه به دوه هفتو کې تازان کړهول لګا نه دوه هفتې ته چکرې لګولې او زار کې وستا پرچه ده ته که وسو دغه دوه هفتې دې دې شوې دی او د شپې ته خوب کې نو بیا په سبا چل کې ما ته بخاندې بیا خو خندا پکې نه چلیږي په دې خبره باندې پوه شئ نو دا مخکې کار کړی نو امتحان په شپه باندې بزان نه کړي خپل د وخت به ود شي سار به خپل په ټیم باندې پاسي د وخت تهجد په ټیم کې وو پاسي تهجد به وکي صلات الحاجت به وکي او دعا به ځان د پاره وغوړي ادا دعا کې بدا الفاظ به خصوصي وي او نور مسلمانانو ته ځان د پاره دا دعاګانې به وي ولکه صرف دا دعا چې نن دا بلکه خصوصي وي چې الله اے زم غربا تا به مونږ باندې خپل رحم کړه دې خپل فضل دې کړه خپل احسان دې کړه دې چې دې فتنې په دور کې الله زعینم تر او بسلم او دا فضل دې را باندې کړه دې چې دې دونه درجو ته زرا ور سینما هغه دا تاسو شپږمه درجه دې شپږمه درجه ته زرا ور سینما ستا په فضل او پر رحم باندې الله ما ته خو پته ده چې سونه ګناګار موسوم په ګناونو کې لګ پتی ما دا خپل عاجزي به الله پاک ته پېښ کړي الله ته توفیق را کړو دونه را ور سینما وس دې امتحان لا څومره چې ما مهنت کړو کوشش کړ الله ستا په توفیق می کړه دې ستا په رحم می کړه دې ستا په احسان می کړه دې استاد مدرسې ته تلم د استاد سبق مې اوریدل لري په دې یخ خدمت باندې په ګرمۍ کې چرنده ناسمه د استاد خبرې مې برداشت کړې دي هغه مې لیکلې دي هغه مې یادې کړې دي تکرار مې کړی دی دا دوه هفتې مې په سر درد شوی دی په خپو مې درد شوی دی په ملا مې درد شوی دی نو چې دا هر څه دا مخکې کړی دا به ووایې چې کړي دي نه سبا نه دا هر څه به ته ووایې الله پاک د خپل عاجزي پیش کړي الله مخکې خو ته نه پوهېږم دغه چلې او دا امتحان نه سبا مې دا پرچره الله ما ته ډېر اګرانه ده ته راته اثر کې سچ مې ویلي دی الله پاک هغه ته هم یاد پاتې کې او چې سمې نه دی ویلي او سره پکارو الله وسره ته په ځل کې راوړي چې اوس یو ګورم چې اوس یاد کوم چې څه ته پیل نشم ما په اعلی نمبر باندې الله پاس کې نو نور ملګری پاس کې نو استادان چې زما سره مهنت کړی دی هغه الله پاک کامیاب کې کم ما ملګری زما سره مهنت کړی الله پاک هغه کامیاب کې دې ټولو ته بدا دعاګانې به تر سهار مالې د پېشمنی په ټیم کې بدا دعاګانې ته وغواړي پس دا غینه که اذان د ټیمو جو بیا ځان ذکر اسکار وکا او غنا اذانو چې جو بیا سورته یاسین وای او خپل تسبیحات کړي نه کړي تسبیحات وکا که تسبیحات کړي او مانځه تعالی وخته روزانه کتاب راوغله اځي سرسری وګوره سرسری مطلب لګي لکه دا زید وګدو بیا واړو دا وګوره اکثر باز ټیم کې انسان مهنت کړي ګوره دا خبره شرطه مهنت کړي کوشش کړي دعا وکي دا دعا نه بعد دغه ټیم کې د سچ دی وګوري کنه اکثر په پرچو کې کینې نو اوبې کې راشي کو چې دا ځان کړهول نه کنه او سار هغه د زې تر جن سار د په ټیم کې دونه څنګه یادېږي نه یادېږي وردا خو دا ولکه سار خدا د ما مخ راغله خو چې ما دا زوت کړو نو خبر نو بیا ورسو ځان شوکای نو ځان شکونو نه خدا د مخ په ټیم باندې ځان مو کړي پرې خبره باندې پوه شوي ها نو دغه ټیم باندې چې کله تاسو مونږ وکړو او بیا د اشراق د ټیم ور بیا ځان لګی تام ته وګوره اشراق ته وکړو د اشراق د ټیم نه بعد بیا دوه رکعات صلات الحاجت بیا وکړه او بیا غو دعا الله پاک ته وکړه او دا دعاګانې موږ ځکه غواړو کنه چې یوازې په مهنت باندې هیڅ هم دکېږي تا مهنت کوشش ډیر کړه دا چې ته پرچې د لړ شې تا بالکل ذهن بنشي ذهن دې بنشي بس ته یاد کړی دا نه هر څه هر شول نو الله خدای الله پاک کار دې سړي یاد کړی دا نه هر شول چې هر شول نو مثبت څه په دې خبره باندې پوه شوي نو دا دعاګانې ته کې چې الله پاک ستانه هیر لګي نو دغه دعا دې وکړه داغه نه به خخ کلی ناشته وږي چې د مدرسې ته راځي چې ته موډ همي او ستا ذهن هم برابرۍ او ستا خوب هم پوره شوی چې ستا په ذهن کې یو دغه نه وستا د شپې کتاب کتل نه لري د شپې ته کتاب ګوري سهار جنن دا نا وخت پورې کتاب کوم سهار را پاسې دی نشي نمونځ او دسته کړه د غسل لیکړای نه او دستیا کړه یا نه کړه ناشته دی کړه را منډه کې مدرسې ته او په یو تړل باندې راوړو نو ستا چرته نشي کامیاب کېدې په امتحان کې ځان م کړه نه خو کول ناشته دی وکړه موډ همې او ذهن دې برابر دی په ذهن دې سبوج موږ نشته دا ټینشنونه منشنونه باندې کې او ټینشن ټول لګړ دا چې موبایل له نو موبایل به ته پرچې نه مخ کې سره کولاوامو په قلار باندې پرچې نه راشي بیا وګورو وای حساب کتاب بیا کو موبایل نه به قلار چې ستا ذهن ته څه خبره اترې ټینډ سي نه راځي چې بیا ته امتحان په ټیم کې ګډوډ کوي نو بیا چې کله ځان اشته وکړه بیا خپل سامان جنده به وګوري خدا سامان کده شپې نه تاو کده دا ډېر زیات بهتري سټیشنري چې لکه ستا غتشته لري کنيشته ستا پین قلم دوات ستا اله شته نشته پنسل ربر شارپنر پیمانه ستالګي هغه شته نشته د شپې نه تاو کده نو کده شپې نه صبرې کمه کوتای نو هغه ته سار نه جنده پوره کې او ځکه بیا اکثر د سار ټایم کې دکانونه بني یا بل څه راغی نو چې شپې نه راته هر سزا نه برابر کې
بیا چې کله راځي نو بیا به وګوري د خپل ټول سټیشنري ته چېرې بدی کو څه کمې نشته او که څه کمې پکې نو پوره کې کنه وبګي نو ځان سره به یو عادت غړې را واخلي او نور چې څو مستاز ردی اپ په جیب نه بلری کې ا تسبیح برا واخلي که پیسې په لار کرای مرای لګي هغه را واخلا نور موبایل به په کور کې کېدی بلوټوث ته او په کور کې کېدی هانډ فري د بل څه شی او په کور کې کېدی نور چې تاسو سره لوازمات او په کور کې کېدی مدرسې ته به ځان سره موبایل هیڅ شی نه راوړي دغه تاسو د هیڅ وکړ ماته نه کوي چې غټ کاروبار چې په 2 غنټو کې موبایل بند کې هغه ټول تباہ برباد کیږي د څه په کې نه نه دا موبایل به تاسو مدرسې ته نه راوړئ ځکه دا مدرسې ته راوړئ نه لګو بیا څه تنظیم شته نه په تیر امتحان کې یو الګ دلته کې دماتي کمره کې موبایل جنن دا کې خو بیا هغه نه خدای خبر چې الکانو په غب شپ کې یا اسی ته موبایل پټ کو بیا غلط ماما په سپال کې ګرځېدو مې سې چللې وای دا ماستا په کمره کې موبایل کې خو درې و زما موبایل نشته مې زه کمرې ته ساړ نه تل تا ما راکړو وینا ما خپل نه درکړای ما لګي الماری دا نو باغ الماری کې تاج نه درکړو وینا هغه کې نه جوړ نه کړای مې تا موبایل په کم ځای کې خو دو و مې دې کپڑے دلاندې کې خو دو جو مې اوس لاړ سره کپڑے نه تاسو وکا چې کپڑے ته وای چې سار چې درات لمه نه بری خبر کو نور څه نو او دا کپڑا پر ته په کپڑا باندې لباسه کتابونو نو ما دا کپڑے دلاندې موبایل کې خو دو نو زما موبایل مال وګوره چې ما موبایل چا غسته ده نو مې هغه دل جواب درکو جو خبري او ما ته نه خیر کاغه تعالی جواب درکیو ما ته صحیح لم نشته ده نه وسی چلو کاما جو مې ځال الله دې رورو تباکا درې پړوي د کوزي کړه ما ته سره چې سره دوکم نو دې راکړه چې لکه تا کور کې پاتې کړه نو دا خبر اتره وکړي نو پوه شو دې باندې نه دلته مدرسې ته موبایل سره راوړای مو ځکه دا لکه بتاو صبح ان شاء الله سکه د امتحان طریقه ویني چې لکه بار موبایل سره یې نه نو موبایل با چې تاسو سره بکور کې چوکا لګاندل به ته چا سره رکھ دي او کګړ وټ شو درا جو بیا بل کو لوی پریشانی به تر جوړیږي بیا سوق یو باندې کوي سوق بل باندې کوي نو موبایل ما راوړای صحیح شو په دې خبره باندې پوه شوي یا دغه شاید تاسو سره په غته کې زړه پرچا د هغه پرچم په کور کې کېدا تاسو سره چې دا ګایډ دی کتاب دی شرع ده عام مدرسې ته ما راوړه صرف غته راوړه او پیمانه راوړه پینونه دی هغه راوړه مارکر راوړه بس پټه باندې د کور نه چندا براوزي پټه باندې زه بار بار دی وړو ته ما چلګه تر ټیم باندې راوځه چې ستا د کور نه مدرسې ته چې 15 منټه لار دی ته 10 منټه مخکې راوځه 10 منټه لار ده 15 منټه مخکې راوځه غنټه لار ده 15 منټه لپاره یو غنټه مخکې جننده راوځه خدا مکه و چې تا ته یاره زما مدرسې نه 15 منټه لار ده سحر کې روډ خالی چې 3 منټه پاتې چې جو زبو زما سره خاصه موټر سایکل او جو بس رامنډه کې نو چې رامنډه غل کې روډ بلاکی نو 2 منټه په روډ کول کېدلو جو بیا بیا پچا کې جوړو یا په پنچا کې جوړې نو دا غل بیا په هغه په کباب پروته په روډ کې نو دا غي نه کنه چې په ټیم باندې راوځي نو دا وایمو به کې نه پرې باندې ګوښوي نو په ټیم باندې راوځي په پرچو کې ما عام روز کوم دا کوي منډه مو په موټر سایکل باندې په ټیم راوځي چې منډه په کې نه راځي بل امتحان کې خدا سره بنا وخت نه راځي دغه دا وخت راشي چې استاد ته دلته کوي مې نو دلته کې تعالی اول څه درځینو د شپې نه وخت دی پورې نه چې سهار دی خوب نه کړي او سهار دی چینجز کړي او چې هغه دماغ ګنګس دي اثر علي جو استاد وکنځل راو کنځل جو هاتي دماغ خراب شو نو بار بیا ځل چل بګه بیا پرې خبره باندې پوه شوي نو په ټیم راځي چې دا مسلې باندې پرچا بر خیر در بعد نیم بجې شروع کیږي وخت بس تاسو جننده وریم بجې تاسو په ټیم ټیبل لګیدل نو په ونیم بجو چې تاسو راځي دا مکه وي چې بعد نیم بجې پرچا شروع کیږي نو دا و بنځش په اته من کور وځم دا باندې کوي خپل ټیم باندې جننده راوځي او په ټیم باندې بیا ها کله تاسو مدرسې ته راورسېږئ د خیر سره نو بیا به تاسو لاول لاندې بل نوټس بورډ باندې خپل دغه وګورئ رول نمبر به وګورئ چې زما رول نمبر په کوم ځای کې لیکل شوی دی ان شاء الله څنګه چې تاسو د وفاق امتحان نور کړی څنګه په دې امتحان کې به هم تاسو راشي نو تاسو ته تاسو رول نمبر تاسو د درجه جدا رنگ وي په هغه رنگ باندې بس تاسو رول نمبر یې چنده او باندې څه کوم لګیدلی او هغه رنگ والا کارت بس تاسو په دغه باندې پروتي په کورسې باندې بلا پاسه پروتي ناغه به تاسو ګورئ ځان لا نو هغه به لاندې ته وګورئ چې زما رول نمبر په پلان کې حال کې په پلان کې کرخه کې په پلان کې نمبر رو کې د کالم کې نو زه هغه د بزان دا بلاندې ته برابر کې برابر ته وخت په دې طریقه باندې برابر ته وخت نو تبا خپل غته په خپل ځای باندې کینی ځای به وګورئ لاول ځان او بیا به کینی په هغه ځای باندې ته کیناستې بیا دغه نه پاسې بنو ځان به دغه را واخلې تصویر واخلې ک کاونټر د سره جواب را واخلې ک اس د سره نه جو اس ځان لګینا او دغه وای درود شریف وای درود شریف په تاسو کې په دغه ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علوم منبع ده او د علوم چینه ده موږ چې د سمره دغه ملاو شي وی دي علوم ملاو د پیغمبر علیه السلام د انوارات د وجنه د غیر برکات د وجنه نو موږ به بار درود شریف وای چې
دا دغه دی وفاق دی کم ځای دی مثلا ها ورشه لکه امیر صاحب درخواستونه ورکړه حال د امیر دی دا دی ته په خبره باندې پوه شوي ها نو کله په دغه ځای باندې خپل کې ناشته تاسو نو یا خو به تاسو درود شریف وای یا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل وفوض امري الى الله سو دعاګانې د درجه د کامیابی لپاره یا تاسو ته چا څومره دعاګانې خوري نو په دغه ټایم کې هغه وای بعضي الکان هغه دا کوم قلدوب کوي چې هغه فل دی خو معلوم کی او بیا د یو سره ولاړی بل سره ولاړی سو پورې چې استاد راغلی نه دی کینې نو او استاد وته چې کوه کینا خبرې مکوه ا دې دا کوئی مې روغ کړی نه دا بنه کوي خپل په خپل ځای باندې خپل استقامت باندې کې نه درود شریف ځان وای دعاګانې کوي په امتحاني حال کې د سر ناړو خبرې کول چې دی کنه دا جرم دی جرم په امتحان حال کې د سره خبرې مکوي بل دا خو الله پاک طرف ته متوجه کړي دی ګوره مونږه دا تبا برباد وریو ځکه چې مونږ هر څه چې نه دا لکه مونږه په دسي سرسری کو کمنګ دي ته سوچو کو چې دا خو الله پاک مال لکه کوم مقرره کړی دا چې دا الله پاک د دین زموږ د پر راغلی ما او دا وځي دا امتحان دی یا سالانه امتحان دی نو د ما د 15 میاشتو شپږ میاشتو هغه نتیجه به اوس مال خدای پاک په دې باندې مرتب کړي نو دا خو ډیر اعلی او چت زیره او چت معیار دی نو کدا اوس په دې کې خدای پاک ما کامیاب کړي نو د ما مخکې ژوندۍ لپاره بیا لګي نو دا د ډیر الله پاک طرف توجه وخت نو په دغه ټیم کې الله پاک ته توجه کې په خپل ځای باندې مناسي دا وکړي څو پر دا سوالیه جوابي پرچه نه ملو شي د ذکر اسکار کې مشغول قبل ملګری خبرې کوي با او ته په پاسې نه پاسې ابل ملګری لونه په کار چاغه کوي خو کاغه هدایت نه اوري یا بل څه خبره نه دا بنه کوي بل سکال به ان شاء الله امتحان دا لغی چې درې حالونه به یو په هغه حالونه کې تاسو برستو استادان بیا غوښم ان شاء الله عام متعین استادان به د هر استاد په هر حال باندې دوه ورځې ډیوټي پر راځي نو دا دعاګانې مواګانې پکې نشته چې الګ یا الله یا الله دې استاد دې طرف مخ را روان دی زه خدای پاک کافر وشوله دا خو راغی خدای پاک دې راولې خدای پاک دې مراولې دا خبر اتره برځه نو وځي سکال به ان شاء الله درې حالونه دي ادا استادان دي هر استاد په یو حال کې دوه ورځې ډیوټي پکې نو کته د بلاول ورځو کې راغی او په اخر ورځو کې راغی خدا استاد با هر استاد چې کم ستا خوخت یاري بدی شي ساده بدبور دې اسلام کې ته بولاړي ساده مخامخ کیږي په دې باندې تاسو پوښوي نو دا خبره باندې خپل ذهن نه خرابوي بیا تا کله جوابي پرچه میلاو شولا نه جوابي پرچه میلاویدو کې پتا سودا خیال کوي چې استاد او استاد سے کم راغله ده برابر او استاد مدرسي استاد د وفاق استاد هر څه چې دا استاد لپاره محترم دي استاد لپاره معزز دي دا ادب احترام په ما ته منی ضروری دي لازم دي د استاد چې پرچه اخلي په استاد په پاسه په دوان له اصول باندې په پرچه راوخلي بیا ورته جزاک الله خیره هم وي لکه دا پتا غني چې د دې استاد په ما باندې احسان دي چې دا استاد زمانه مشر دي د دګي رسپینه ده د هغه دینه په لوی وجود باندې راغله دا ما خو راغې مال پرچرا کوي چې زه په پاسه ما د په دوانو لاس باندې پرچرا واخلم زما په عزت کې به کیمرا نشي هغه استاد به خوشاله شي ما ته به دعا وکي او کدا د سیمنګ نه شو کنه پناسته باندې استاد موږ پرچرا کوي موږ ته سره ولو چې په هغه ته پرچا ته راکا نو هغه استاد کړه د ما په شان دي استادو نو دغه لګ ور دی په درې خلیص وای او کنه کده چې بل استاد جو هغه وتا ته په خپل باندې سونه وای وتا ته کې دې شي د غزله په شي بری باندې اته ته خیری وکي چې هغه تاسو بیا ده بده زه خو د نر پلان په کوټه کې نه يم ناسو زه بس دون رااله په چې مول ورکړه او ته خیری وکي او استاد ته خیری وکړه او زه خو دې وړو ته اکثر وای ماته سم کې شي چې لکه زمنګ نه مې ریږي منګه وګوره که تاسو لکه اکثر واړو یې موږ دته نه ریګو منګه موبایل نشو راغسته منګه کتاب نشو راغسته دغه نشو کوله زه نو موږ خو دغه ټایم خبره لري کتاب دراغه سوزر د قار شوم جو بس خبره ختم شوه یا مې ودر ولې خبره خلاص شوه و یاره دا استاد نه پکاره چې ته استاد سلامه کې تناسته دا استاد نه لیونه نو کړه کوم کلو کړه چې دا استاد ته پته نه لګي ته استاد دالته کې ناسته ځنه سبق وای تا موبایل هغه ته موبایل ګوري یا په موبایل کې گیم کې یا یو څه کې بل څه کې نو دا استاد خو لیونه نه دماغ خراب دي دماغ خراب دی ته نه کې نه سول لګي دا برادونه کتابونه نه یادول خو دې ته تناسب هندستان ډیر زیات غوړه دی هغه په دې باندې پوهه دی یا تاسو سره وای د ځړه خامخا په دې باندې خبرېږي اسنه چې خدای پاک ته تاسو فریاد وکي چې الله زه خدای ته سبق وایم دا د قران وایم دا د حدیث وایم دا په ما پردونه بشاړه کوي چې موبایل راغستره خیری ته وکړي د استاد خیرو چې کم کسان والی دي کنه تبا برباد کړي دلته په دې مزرونم کې خبر رانه بل طرف دي مزرونم کې دغه یو کسو هغه په خپل استاد پورې خبرې به کوله او یا تاج محمد مولوی صاحب ډیر زیات قابل استاد او شعر جامع ورته سم یاد و نو چې مړه د تاج محمد په شعر جامع نه پوي راځي زره راته ما وی هغه اوس مولوی صاحب چا خبر غوڼه مولوی صاحب بهر خبر بغب باندې اړه غب شپه لګو دي وړو سره خندا به سره کوله یار تاسو بغب کوي وې دا دې خبرې کوي خو ځنه سوار پټکې د خیر سره
چې کله هغه کس ودونه قابل چې لکه استاد به ځای باندې وای چې لکه دا دغه کوي وي او زه د تکرار کوم نو نه بس دغه کنه نو استاد قابل لکو نه چې کله بیا فارغ شو نو اوس مشر سره لري نسوار کار به بیا کو نسوار به ټکول دا به کو کنه یا باز ټیم کې استاد د رخه فشي کنه جو استاد خیری وزي دخلینا لکه یو دغه مزلولم کې ما د سیوریدل په خپل مې کس نه لري او دا کس په باره کې ما تداویلو ودا کا سیده سیده کی کنه کله په یو مدرسې کې کله په بل مدرسې کې اج کم زه ته چې کله فساد جوړیو بس هغه مدرسو او استادان په یو بل کې ورځيو څه چلو نه کینو جو ماته وی چیرې دې چې دې سیده کنه ودا د استاد خیری کړو او د تاج محمود مولوی زبرته خیری کړي وي خدای دې غولو مچکا وي خدای دې غولو مچکا وي دا غولو مچ نه په کم ځای کې نه جو خلک دقیق نه لري کنه هر څه په مچ کې نه جو خلک لري کوي ولادت وي دا خدای پاک وای خیری قبول کړو دې په ځان نه پويږي وای دا ته خدای پاک خیری قبول کړی دی چې کم زه دي جو بس خلک هم بوال ورولي او مدرسه هم دک کوي او جو بس دقیقی دا نو بس ټیم کې د استاد خیری له انسان د الله د زړه نه وځي کنه هغه الله پاک ډایرکټ قبلای نو احتیاط ډیر زیات کوي کاغذ سره وفاق امتحان دی کاغذ عام استاد دی خو د استاد خیری چې واله کنه نه دا پوښتنه چې لکه زما علم کې نه پدې کې فائدہ مې ما ته نه ملوي دې باندې پوښتنه دا خبره پوره کومه مولوی صاحب ته وای ورشه هغه هم ته صدا خبره کوي ورته وای ولس منټه مونږ راکړه لس منټه 15 منټه کې څونه کوښونه نو کله دغه پرچه ته میلاو شو لګنه جوابي او تا په دغه خولي طریقه باندې واغسله نو باغ پرچه باندې بتا دوه طرف ته حاشیه بو راکاږي او حاشیه به تراکاږي خو حاشیه ته بدا سوچ کې چې ته ډیر مینس کې بنا راکاږي یو طرف ته سایډ ته بل طرف ته سایډ ته ډبل کرکه بخولي مزیدار راکاږي دوه طرف ته او تبا په مینس کې پریریزه په مینس کې بچګي چې نندا و پریری پس دا غنه بیا د سی وکی چې دغه او دغه چې کنه کرخه چې تراګي نو پکار د په پیمانه باندې به ضروری راکاږي او مارکر د سرونو کلی په مارکر باندې براکاږي او په مېز کې وړي نه راکاږي ځکه باید کسان اعلی کرخه په مېز کې راکاږي بیا پکې کرخه هم پری دي او غټ غټوم لګي نو دا آی منی انسان بس ها ناستو سره ته صحیح ده ها نو دغه کرخه بخولي راکاږي مزداري کرخه دې راکاږي سونه پانی دی په ټولو باندې کرخه راکاږي سلور پانی سره 15 شپګري هغه سونه چي بیا به داغې نه بعد چې نه کتا ته جوابي پر چلا نو ملاو شي سوالي نو ته بیا پای کې هم ذکر اسکار لو بیا ضرور کې دغه درود شریف دا به بس داغې نه بعد چې کله تر جواب سوالیه پرچه ملاو شو نو سوالیه به هم په دغه انداز باندې د بر وخت د استاد په خپل طریقه باندې په دوانو رسول باندې سره جزاک الله خیرانه دا به تر واخلي او هغه پرچه به د اول نواله ورشو ولاړ څه بچراغه دا اول نواله د اخیره پوری بڑا ټوله پرچه ته وګوري ته بری پرچه کې اته سوالات لاول ټوله مکو پرچه وګوري چې دا شپږمې درجه پلان کې پرچه ده کرنا ځکه بس تم انسان ګوري په اخر پورو رسی بلکې مارا پرچه کوم ما بل چاند ښکاری ابل ته توخه د خپل پرچه هلکه ستاره بل چاند مارا بل چاند دا اتمې درجه پرچه راغستی نو دا د څونه نه پويږي نه ده پس کوي نو اول دا قتل پکړ دي شپږمې درجه د ما چې دویمه پرچه اوله پرچه دا غدا کنه نه وګوري پس دا غینه بیا به پرچو ګوري چیرې ماته پدې کې کم سوال د ټول نه آسان دي نه هغه سوال به تللی کې د لیکنو نمک کې حضرت مفتی تقی احمد برکات الله علیه د عثماني صاحب دامت برکات الله علیه هغه چې ماته زما ولې فرمایل چې کله ته پرچې ته شروع کې دا غینه مخ کې به کاف ها عین صاد حامی ماین سین قابو به دې طریقه باندې لازم به دې ونی سي کاف ها یا عین صاد کوفیتو بیا به یو کولاوي ها میم عین سین قاف همیتو دا وې دعا وغواړي او فو یزام دی الله والله بصیر بالعباد او بیا بون خلی پرته ها بیا بیرته ته مونږ غوړي خو چې دا مفتی تقی څه فرمای چې کله چې دا دعا وونه نو خدای پاک به کامیابی کوم مخکې دا خبر سره زمر کوم چې مهنت کړي مهنت نه کړه دا دعا نو یو شل دو سره نور وایا اوکې نه بقرار بیا غلطه نو بیا به د تاغې نه بعد وګورئ کنه چې کم سوال د آسانو پنځم ورته آسان دي شپږم ورته آسان دي ناقه بده ولي کی بغړ غړ بولي کی الجواب عن السوال الخامس اگر چې د شروع الاولنی سوال لا خدای لګي پنځم نمبر سوال نه دی با پنځم ولي کی بیا بلاګي نه بعد خلاصې سوال ولي کی چې په دې سوال کې اس سوال میں 5 امور مطلوب ہے یا الامور المطلوبه په دې سوال کې 15 سوالونه زمانہ غواړي یو په عبارت پر اعراب غواړي عبارت کا ترجمه غواړي د دې قول تشریح غواړي یا صرفي لغوي تحقیق غواړي یا ترکیب غواړي دا ټول خبرې وته ځان ته ولي کې 15 شپږ دي لستی دا بولی کې چې دا رسېږي بیا وته ورکوټه غونډه کې دونه کار خبره راغی بیا وته ولي کې جزء اول تشکیل العباره یعنی عبارت پر اعراب
عبارت پر اعراب چې تلی کې ضروری او خپل خبره ده چې دا عبارت په یو پین باندې ولیکي او وای باندې زبر دیر پېشته په بل پین باندې وکي په کلر پین باندې نو دا بخپل اخکاری دا دی وکړو ورکوټه اون د کار خبره راغی دویم جز بوله کې جز ثانی عبارت کا ترجمه په ترجمه کې کتا تی ویلی چې سلیس ترجمه ولیکا روانه ترجمه بولی کې کتا تی ویلی لفظي ولیکا لفظي بولی کې ورکو غټه غونډه کار خبره کوي لاګې نه بعد بیا دریم جو شروع کې چې کله ټول جزونه پوره شول یو غټه کار خبره کوي دا سره ناغه سره پوری به ولګي ډبل کار خبره کوي مطلب دا سوال پوره شو بل سوال شروع کا په دې طریقه باندې 15 سوال ستنه غواړي شپږ دنه غواړي لستنه غواړي دا وټول ولګي اخر کې چې دا پرچی کله ته پوره کې پکار دار جلسمنت اثر سره فارغ پای کې پتا نظر ثانی کې نظر ثانی ضروری ده په نظر ثانی کې د دې خبرو خیال ساتل پکار دي آیا سوالات زمانه 15 غواړي ما 15 پوره کړی دي کنه پوره کړی دویم نمبر پالاولی سوال کې 15 جزونه دي ما 15 جزونه پوره کړی دي کنه مې پوره کړی په دویم سوال کې سلور جزونه دي سلور مې لیکل دي کنه دي لیکل دا وکي داغې نه بعد بتا خپل اضافي پانی وګوري اضافي پانی می سور اخستري ما ول نمبر ور کړی دي کنه دي ور کړی نمبر وګوري بیا هغه ما په ترتیب کړی دي کنه ترتیب کړی نو یو بعد درې سلو دا وکي د سينو چې اتم نمبر په دویم پرته دویم په سلورم پرته سلورم په ووم پرته دا باندې پس دا غي نو بیا دا پانی راوالي خو په خوري طریقې باندې به رامنډي کې او سټیپلر بولېږي سو سټیپلر کې بدا خیال ساتي چې کم طرف بني په هغه باندې بس سټیپلر ولګي دغه ولا خدای من کړه دا ولا تا من کو نو دا استاد به دا پرچه بیا ګوري څنګه او چې استاد دا پرچه راوالي لول به یو دوه درې خلې وکړي چې د خدای تبا برباد کا دا به کولاو مسنګ ناغه اول دا سټیپلر ولا وشله چې سټیپلر دی وشلو تا اته پاڼه ډکړي او ټول دې سکه ته لاړل جو هغه استاد اول هغه یو پاڼه چې بیا بل را لې جو هغه باندې چار لیکلې او اوس دو پکار دا جو هغه چار راوغستا